سلام علیکم عزتمنو نیلم ګل او فاطمه دوه په ضد باندې ورغلي دي او د ټیک ټاک د پاره داسې بې حیايي ویډیوګانې سازوي نړۍ ورته حیرانه پاتې شوې چې دا دوه ښځې یعنې دوی په ځان باندې کمې لوبې ونه کړي. نو دا کمې لوبې دوی په ځان باندې کړي خو تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې هر څه نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه کوم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درسره زموږ همدا چینل درسره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووایئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو د پاکستان مشهور ډانسر نیلم ګل دا د مراد ښځه وه اوس مراد طلاقه کړې ده یعنې پوښې ده او د پاسه ور باندې بند فاطمه ګل راوستې اوس دوه قابله باندې په ټیک ټاک باندې داسې بې حیاګانې ویډیوګانې سازوي بې حیا ویډیوګانې سازوي. هغه ویډیوګانې د ماشومانو د کتو نه دي او نه پوهېږم چې دې جینکو او دې ښځو ته آخر د خپل زړه څه ویلي دي. دوی دغه شانتې په مقابله باندې یعنې دغه شانتې بې حیا ویډیوګانې سازوي. مراد د نیلم ګل خاوند هغه فاطمه ګل ته وایي چې شابه داسې ویډیوګانې سره کړه چې زه نیلم ګل وسېزم چې فاطمه ګل هم دومره ښایسته ده داسې ویډیوګانې سازوي. نیلم ګل هم د دکې دپاره ډېر غټ زور لګولی دی او د دکې د وجې نه دغه شانتې بې حیا ویډیوګانې سازوي او کوناټې یې پکې راویستې وي او په ټیک ټاک کې منډې وهي. نیلم ګل هم وایي چې زه مراد هم په دې باندې سېزم په دې باندې به مخکې تا ګوتې وهلي او اوس ګوره په ټیک ټاک کې درته ښیم خو نږدې ولا نشي راتلی. دا پته نه لګي چې فاطمه چاته خپل کوناټي ښیي په ټیک ټاک کې داسې کوناټي بهر ته راایستي او دغه شانتې خوځوي خلکو ته یې ښیي. نیلم ګل خو خپله ټول ویلې چې زه پې مراد سېزم هر یو کار چې زه کوم دا د مراد د کسته کوم او دا علم نشته چې فاطمه یعنې د چا د کسته کوي. نو الله تعالی دې په دوی باندې خپله ورحمېږي چې سمې د پښتو معاشره یې دوی په شرمونو باندې وشرموي. شانتې بې حیایي کارونه سړیان پکې کوي. زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره سره دا چینل ته سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښان وخا یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.